أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. اما بعد ټولو اول زه ناظرین محترم ته سلام عرض کوم. اندیشان سره کومه سلسله مسایلو مطرح کوله وه، هغوی ته ادامې دپاره نن رڅو هغه مباحث غواړو مطرح کړو چې هغه په ذریعې سره روژه بدلیږي. هغوی نه یو شی دغه دی چې کله د انسان حلقوم ته گرد و خاک هغه گرد و خاک چې هغه غلیظ وي، هغه گرد و خاک چې هغه ډېر دروند وي چې انسان حس کړي چې خاوره هغه دوړه ایما حلق ته ورسېدله هغه روژه بتلوي. رڅو ځنه جزئیات مطرح کړي دي چې هغه گرد و خاک خواه هغه خوراکی وي چې انسان خوري یا هغه غیر خوراکی وي. خوراکی نه مثلا خاوره ده، خاورې خوړل حرامه ده، خوړی نشي، خو دوړې دي، یو انسان دوړو کار کوي چې هغه دوړه د حلق ته رسیږي، خو دوړه غلیظه ده، دومره درنده ده چې دا انسان حس کوي چې دوړه ما حلق ته وارده شوله او دغې دوړې سره دغه درندې دوړې سره مو پښتو کې بوتي چې درنده دوړه هغه درنده دوړه کله دی حال ته ورسېدله ایدي روژه سره چېږي بدیله کېږي. ښه ځنه جزئیات یو ته مطرح کړي چې دې سبب کې هغه دوړې سره روژه نه بدلېږي. یو وارې دا چې کومه دوړه دی که نه هغه دوړه معمول په مطابق دوړه دی، ډېره درنده دوړه نه دی، غلیظه نه دی، نزکه دوړه دی، هغه سره چې دی ورسېدله حال ته هغه سره روژه نه بدلېږي. یو دوړه دی خوشته خولې ته راغله، خوشته ته پاتې شته چې دا دوړه حلق ته نه ورسېدله، ما خولې پورې محدوده شوله، شته بیا توکو سره چې کړله تو کړله خولې نه ده وباسله. یا انسان دی، انسان اختیار کې نه وه، دوړه راغله خو بې اختیاره دغه انسان حلق ته وارده شوله، ایدي لاس کې نه وه، کله بې اختیاره وارده شوله دې حالت کې روژه چې دی نه بتیلوي. او بیا یو ور د انسان دا شوي چې اصلا روژه دلته نه په ویر شوي چې آیا روژې کې هم که نه یم، هغه وخت کې د انسان دغه هغه روژه ته نه پوهېږي چې دی دغه غلیظه دوړه دغه درنده دوړه دې حال ته وارده شوله، چونکې دې ته علم نشته، روژه ته نه پوهېږي چې دې ټایم نه دې روژه چې شوله صحیح دی، بدلېږي نه ورسره هغې درندې دوړې سره. یو وارې بیا انسان مشکوک شول او شک شول ورته چې آیا دغه درنده وه یا درنده نه وه یا یې ما حلق ته ورسېدله نه ورسېدله، دې حالت کې د دې انسان چې دی روژه نه بدلېږي، روژه یې ورسره صحیح دی. یعنی یو شی چې هغه سره د انسان روژه دی، مفتلي روژه دی، د انسان روژه ورسره بدلېږي، هغه څه شوله درنده دوړه شوله. بل شي طرف ته رڅو هغه سترګې غړو چې انسان دی مو طرف ته اوبه دی، ډنډونه دي انسانو کې لمبېږي، خو دغه کله رهبر معظم انقلاب یې کنه چې کچېرې دغه انسان لمبو یې ووهله اوبو کې دي سر ټول ډوب شولو، دې ته یقینه شولو چې ما ټول بدن کې ما ټول سر کې ډوب شولو، دغه ټول سر ډوبوله روژې کې روژه چې کوي بتیلوي بتیلیږي ورسره. اما ځینې موارد مطرح شول چې هغه وجې نه روژه ورسره نه بتیلیږي. مثلا انسان پام نه و، سوچ نه و، سوچ نه و، سارې اوبو کې ډوب کړلو، غلطۍ سره و، روژه نه دی بتېله. یا انسان مثلا سارې اوبو کې ډوب کړلو خو ټول سارې نه شو ډوب، مثلا ځنه سارې دي چې دی څرګند دی، هغه وجې کې دي چې دی روژه نه بتېلېږي ورسره. یا انسان داسې کوي که نه چې مثلا غواړي چې نیم سارې یوه ټایم نه پرېنځولو، نیم سارې بیا پرېنځولو، یعنې نیم سارې یو ډوب کړلو اوبو کې، نیم سارې بیا ډوب کړلو، دې ټایم یا چونکې نیم سار ډوب شولو، دا نیم سار ډوب وجې نه دې روژه چې دی صحیح دی بتیلیږي نه ورسره. یا انسان بې اختیاره روان دی اوبو ډنډ ته ولوېدلو، د اوبو ډنډ ته لوېدلې سره در حالې کې ټول سارې ډوب شولو خو روژه سره نه بتیلیږي. یا انسان یو بل انسان دی چې هغه په زوره د ونیوللو اوبو ډنډ کې ومنډلو، توی دی یعنې ټول ومنډلو خو دې ټول سارو کې چې شولو ډوب شولو، دې وخت کې دي روژه نه بتیلیږي. یا انسان د لمبو یې ووهله اوبو کې، خو دا ورته نه ول چې آیا ما ټول سر اوبو کې ډوب شوی دی یا ټول نه دی ډوب شوی، دې ټایم کې چونکې دا شک حالات کې شولو، کله شک حالات کې شولو روژه یې دي صحیح دی، روژه یې نه بتیلیږي. رڅو دا د رهبر معظم انقلاب فتوا دغه اوس رڅو هغه طرف ته سید علی سیستانی بزرگوار طرف ته رڅو سید علی سیستانی بزرگوار دغه څنګه چیرې روژې حالات کې د انسان چې روژه دی اوبو کې سر ډوب کړلو، ټول سر ډوب کړلې دي روژه نه بتیلیږي ورسره، خو مکروه دی، مکروه شدید دی،
هغه مکروه واجب چې شولې دی روزه نه دی باطله. هغه سنی بزرګور هیڅ پارک نه کوي کته لمبو یې دواله کنه او بو کې سار ټول ډوب شولو حقیقت شدید لري انسان په کار صدق شینه چې کی پرهیز وکي سار ډوب نه کی وبو کې یو شی چې هغه روزه وسره بتلیږي هغه مبتلونه چې دی ولټه وکوله ده انسان په زوره هر ذریعه سره په زوره چې کی ولټه وکړلې دې روزه چې شوله باطله شوله اما کچېری سهون و غلطي سره وا یو نو او ته پاتې چې روزه مده کنه ده دی حالات کې یو به اختیار خپل اختیار کې نو ولګي او ته روغللې اوس دی حالت کې دی روزه چې ده باطله نه کیږي دی روزه صحیح ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.